سورۃ طه او دې ته سورۃ طه ځکه وایي چې دې ابتدا په طه سره ده. قوزر طه معنی او مراد هغه سره نو خسته مراد خدا دې چې سر من اسرار الله تعالی دې په دې پرېګه دا په دې کې اسباس مکه ازم باران شروع شوی د الله په رحمت باران ورې امید کو. او بعض علماء کرام فرمایي چې دا طا دا وتعیطون ده او ها کنا د زمکه نه ده نو طه طه سمانا یطئ الارض دا خپا زمکه باندې کیدا پایماله کدا زمکه بقول د بعض مفسرینو روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو وخت په درې د موږ به کاو الله اکبر تهجد نو حضرت توکم راځي چې طه نو ها کناتن عن الارض او طه د یتون ده یتل ارض یتها معنا خپکی د په دې زمکه باندې یو توجیه ده. دیم دادی چې زمون په دې بخاری کې چې دا طه نه دی نو دا به حذف الحمزه ده اصل کې طه بسکون الها طه او چې طه شي دا لغت نبطیه ده او لغت نبطیه نبط یو قوم چې د شام او د عراق په منځ کې اوسېدل عربي شام عجم عراق په منځ کې یو قبيله وا هغه ته نبطیه وي او هغه نبطیه هغه زارعين کاشکار ذمہداران دي. نو په لغت نبطیه کې ورته چې طه اسړیا یا رجل خو بیا علماء په دې باس کړي چې طه کې خطاب حضرت صاحب ته دی او نبی علیہ السلام ته الله بغیر د لغت قریشیه نه خطاب نه کړي ته بیا د لغت نبطیه څنګه شو؟ نو علماء دغه جواب کیا کړ چې د اصل لغت نبطیو خو هغه سره د قریش او د عربو قربو دا لغت په عربو کې ډیر مستعملو ذکر ته نبطیه هاي کی ورته طه قال ابن جبیر بن نبطیه طه یا رجل ابن جبیر وی په لغت نبطیه کې طه په معنی د یا رجل دی. یقال بس دا یقال تمهید دی واحلل عقدتن لپاره چې موسی علیہ السلام واحلل عقدتن الله زما عقده کلاو کا غټه د زړه د جبی کلاو کا اوس دوی یقالو ویلکیږي کل ما لم ينطق بحرف هر غسوک چې لفظ نشویل په یو حرف باندې لم ينطق بحرف سمانا کلام نشکول په یو لفظ او فی تمتمتن یا غری په الفاظو کې تمتموی پینګه تا لکه لکنت عجلت تمتما یعنی سمانا تتواله لکه خبره کې داسې کې او فافاتن یا تتواله لکنت دوار باندې تمتمتن تتواله فافاتن لکنت خبره کې لکه تاسو یې کنه لکه راغلی وي بیا بزي کنه دا بیا فافا مقرر کی تا مقرر کی نو دته لکنت وي فیا عقدتون چې چا په ځکه تطوا د جبه کې تطوال لکنت وي نو د سوی عقده غټه او د موسی علیہ السلام په جبه کې معمولی ون لکنتو لیکن هغه بیا اوچت شو ختم شو لکه دعا اجابت شوه دي جی ازری نه مراد د ظاهری معذان ملاتوي کلک کا په دې سره مټه زما ملازمه
فیسحتکم بعذاب. الاسحاق اعدام ته وی یعنی یهلککم، الله به هلاک کی تاسو لرا نیست نابود و مکین. المصلا ويذهب بطريقتكم المصلا، او مصلا ستوي غورا افضل. دا مصلا تانیس الامثل، دا الامثل مستانیس دے. یقال بدینکم المصلا معنی مقدر دے. یقال بدینکم المصلا، یو بسی ختم بکی استاسو غورا دین. ويقال عرب یو بلتوی خذ المصلا واخلا غورا دین، خذ الامثل واخلا غورا دین. عرب چې چاہتا امر پاغستو د خصص کې خذ الامثل وی، خذ الامثل، خذ المصلا. ثم اتو صفا، دا ځان نه ښه متتوي خذ الامثل ثم اتو صفا، ثم کلمه ځان را او تاسو صورت وی لګانا اجمعوا کیدکم. فرعون خپل ساحرانو ته ویلو خپل پروګرام سازش پورا کړي. ثم اتو صفن، بیا په ډلې ډلې راشه چې تاسو په دې ډلې راتل موسی علیہ السلام باندې روح راولي. یقال هل اتيت الصفا اليوم یعنی المصلى ثم اتو صفا. دیر معنی دا شو ابو عبیدہ خپل رائے پیش کی چې د صفن ظرفی معنی شو. ثم اتو صفا، بیا راشه تاسو هغه زینو د صفتا، صف تړون کی زینو د صفتا. وای اتیت صفا اليوم، عرب بوی چې یو سړي به اختر مزله نه تلو او بل به تردد وي. اتیت صفا اليوم ادغا تراغلی وی نو صفن زید صفنو. اتیت صفا اليوم یعنی المصلى ادغا. دا المصلى د صف معنی ده. اتیت صفا ایت راغلی وی زید صفتا یعنی المصلى تا. ثم اتو صفا، بیا راشه اغزید صفتا، اغزید مناظره تا. الذي يصلى فيه، دا د مصلا معنی کی ګوره ښا. المصلى ستوي الذي يصلى فيه چې اختر مسکی پګه. فاوجس في نفسه خيفة موسى، فاوجس ازمر خوفا، پټکړه موسی علیہ السلام پس وکي یارا. فذابت الواو من خيفة. اوس ګورا لفظ نه ذکر کړي. فاوجس في نفسه خيفة، قرآن کې راځي کنه اوجس في نفسه خيفة. امام بخاری وی چې دا خيفتن پسل کې خوافتنو بیا ذهبت الواو خوافتن واو حذف کا لوجد کسری د خانه وغه بدل ک په یا سره نو خيفتن شه. فذهبت الواو خفتن واو حدلار من تیجو کنا من خیفتینا اصل کی خیفتی خفتنو نو واو د کسری د خاد وجنا ا حذف کړي شو نو خیفتن شو او یاره ته وي دوی نمجوب لغونه خبر ده. فذهبت الوا من خیفتی او حذف کړي شو او بدل کړي شو په یا سره د خیفتهینا ولی لکثرت الخای زکه چې بخیفتن کې دا خا مکسوره وا زکه چې دا خیفتی اصل کې خفتونو خفاواتونو خوافتونو نو چې واو متحرک ما قبلها مکسوره وا نو کسری د خاطر جن وا په یی بدل کړه نو خیفتون شو. فی جزوء النحل زب تاسو پانسی کم په جزوء النحل دی فاپ مان دی اعلی جزوء النحل. خطبک ما خطبک یا سامریو، خطبک بالوکا، خطب مان د حال دی. مساس انک ان تقول لا مساس، تیشو کنا لا مساس مصدر ما سهو مساسن، دا مساس مصدر د ما سهو دی او په مان دی مساس سره او مساس لاس لګول مذکور. لنن صفنو فی الیم
موسی علیہ السلام ویلو ستا د سه په دراب کې لزوما لنن صفانو ماند لنذرینه زبای خور ور کما وابلزوم قان صفصفنا قان دازمک فیذرها قان صفصفا فقاستوی هغه اموار میدان یعلوه الماء چوپ پیراو خيجي زکه چې الکه پټیرو بن راخيجي کنا قام میدان ته وي چوپ پیراشي والصفصف المستوي من الارض صفصف په قران کې چې دی هموار زمکه ته وي وقال مجاهد من زینت القوم کنا او آیت اشاره کی من زینت القوم وقال مجاهد فی تفسیر قولی تعالی من زینت القوم د زینت القوم نسیشه مراد دی الحلی الذی استعاروا من آل فرعون هغه کاله ته مراد دی چې دوی صالح اغستو د فرعونانو نه دوی تل نو دوی له چل نه راته الله ورته چلو خود او د خود د بنی اسرائیل خود ته وی د فرعونانو خود ته وی چې موږ لګ په واده زو کې خپل کاله موږ لرا کې په خوا په دغه څه د بل په کالی ودونه کېدله آیو کاله په پورا قوم کې ته پترې مرز به د جنې نه راوړل بهرحال اوس نور غټ غټ لانجی دي کنه ته به پوری کنه استعاروا من آل فرعون فقذفتها ومغرزل دا اف القيتها اذا قرآن کې فقذفتها خو نه راځي کنه څنګه راځي فقذفناها او دلته دا قرات اشاره ده فقذفناها فقذفتها معنا قرات فقذفتو له فالقيتوش او چې قذفناها شي معنا به القيناها شي القا صنا وګوره وکذالک القى السامري ده نو القى السامري ما څه جو القى السامري صنا السامري یعنی دغه څه وکړل سامري معنا شو القى صنا دغه څه وکړل سامري منګه وګورځو جو سامري مو دغه څه وګورځول فنسي موسی هذا الهكم والى موسی فنسيا عثمان کی فنسيا موسی یعنی اے رکلا موسی علیہ السلام لار هم یقولون دوی اقطع الرب اے رکلا موسی لار درب دا دلی قول دی کنه اقطع الرب اے رکلا موسی لار درب لا يرجو الهم قولا نو نارا ګرځي داسخه دوی ته وینا یعنی العجلو دا العجلو فاعل د لا يرجو دی لا يرجو العجل الهم قولا الله وی چې دوی د اسکی ته معبود وي حالانکه دې اوس خبرو مو نه کوي جی همسن حس الاقدام کشار د قدمونو حشرتنی اعما یعنی عن حجتی اشاره شو چې دا امیت چې ده عامیت چې کوم ده ظاهری مراد نه ده بلکې دا قلبی مراد ده ورون د حجت قائمولنا وکنت بصیرا فی الدنیا او ذلیدن کې په دنیا کې ان خپل په خیال کې مسنه سو حجتونه جوړ کړو وقال ابن عیینہ امثلهم یعنی اعدلهم اذ یقول امثلهم طریقه اعدلهم انصاف دار په دوی قال ابن عباس حزما لا يخافوا بخسا ولا حزما ٹھیک شو کنه بخسن کمی ته وي حزم کمی ته وي سمانه شو وي حزما لا يظلمو زیاته به انکر شي په دې کاس فيهزم من حسناتی چې نیکانو نه کمی راشي چې کوم نیک اعمال کړی دا الله نه کمی ایواجن کو گواله په دې معنی کې وادیان کندا کته کنه لا طرفی ایواجن یعنی وادیان دبوینه په دې ځمکه کې دوغلي کندې امتن رابیان اوچته لا طرفی جولامتا نو اوچته سیرت الاولى حالت الاولى سنوید و سیرت الاولى سیرت په معنی حالت انها سورۃ اخلاص کا
ان فی ذلک لآیات للنها عقل مند انها التقى دا لازم نشوا نها عقل ته وی عقل ته نها ولی وی التقى چې زکه چې دا عقل انسان له بچ کی د بدای نه نو التقى بچواله ظن کن معیشتن ظن کن الشقاء بدبختی هوا ٹھیک ده کنه فقط هوا قران کرا دي نو هوا وګرځید اے شقیہ بدبخت شو المقدس مبارک مانا تو ون اسم دوادی دے بے بملکنا اے بی اختیارنا بی امرنا مکان سون منصف بینهم داس مکان چې برابر وي زموږ د دواړو په منځ کې یا بسن یا بسن اوچ علا قدر یا موسی اے موعدن پورا والی د وادي سره لا تنیا فی ذکری تضعفا کم سستواله مکوي تنیا تضعفا اظهار د کمزورتیا او ذوب مکوي الله ما غوړه کړی ته موسی لپاره خپل نفس جی لازمانه ګره التقى ادم موسی مخامخ شو ادم موسی علیہ السلام یو بل سره مناظره شروع شو قال موسی علیہ السلام وی ادم سیفتا انت الذي اشقيت الناس تاغه بابا زمونږه چې په مشقت کې روات الخلق واخرجت من الجنه او د جنت د واخل نو قالوا ادم سے ورتوي انت الذي استفاك الله برسالتي تاغه موسی چې الله غوړه کړی ته په پیغام د رسالت واستفاك لنفسي او ته غوړه کړی ویل په پیغام خپل وانظر عليك التوراۃ او پتار علی گلو تورات بیاو فوجدتها قال فوجدتها تامتو دا تورات كتب علیا چې لیکل شو پاږي کې په ما باندې قبل ان يخلقني مخدمه د پیدائشنا صلیخ کاله مخ کې قال نام او فاج ادم موسی غالب شو په مناظره کې آدم سے په موسی سے باندې غالب شو په مناظره کې آدم په موسی سے باندې خلاص بس الیم البحر دریاب رازان دې ګرخه ماته ته فاجاد مسلم البحر الیم دریاب دا مستقل دی اور اس حدیث کې د تباس کوم چل مخ کې دا نه به یریږي ته دلکن د رسیدو د فرعون ولا تخشى نبی دې ډوبېدو نه فاتهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى وبه قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا اليوم الذي ظهر فيه موسى على فرعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منهم فصوموه جی قد مر او تفسیر قوله تعالی فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى و دې نه باسي دا ابلیس تعالی جنت نه فتشقى په مصیبتونو باخته شي معنی یاد شو بدبخت معنی بنا کې چلو حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ايوب بن النجار عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاج موسى ادم فقال له انت الذي اخرجت الناس من الجنة بذنبك ورا حاج موسی مناظره وکړه موسی علی السلام آدم علی السلام سره نوې موسی علی السلام له آدم ته انت الذي اخرجت الناس تاغه بابا زمونږ چې خلک وخلو جنت نا بذنبک په سبب د زمستا عربی کې موږ خلاص دا چې په سبب د ګناستا په سبب د استعظم کا خلاف الله او صالغزش او ذلتو چې قران ویلي دی ورته واشقیتم او په مشقتونو کې واچول قال نبی پاک وی قال آدم جواب کوي یا موسی انت الذي استفاك الله برسالتي وبكلامي ایت هغه موسی چې ورکړ الله په پیغام خپل
او په کلام خپل سره نبوت دل درکړو او خبره در سره کړې اتلومونی اتما ملامت کې علی امر په یو کار كتبه الله علی چلا په ما باندې لیکلو قبل ان يخلقني مکه زما د پیدائشنا او په دیوات کې 50 کال مکه زما د پیدائشنا او قدره علی یا الله په ما باندې مقدر کړو تقدیر کې قبل ان يخلقني مکه زما د پیدائشنا نبی علیہ السلام فرمایي فحج آدم موسی غالب شو په حجت کې آدم علیہ السلام په خپل زوی موسی سے باندې اوس ګوره علماء کرام او صلاح امت او د زمانه ټول قاضیانو مفتیانو اول باستا دي چې موسی علیہ السلام او د آدم علیہ السلام مناظره شیوا او کې نو شي بعض علماء کرام فرمایي چې مناظره نو شي دا مناظره نو شي خدا مباحثه دي رست په قیامت کې کیږي او چونکی دا مناظره پر ورځ قیامت محقق الوجود وا هغه تحققي وجود په بنا باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اخبار طریقې د اخبار ته نقل کړه لکه یو واقعا محقق الوجود وی هغه ته تفسیری د ماضی ذکر کول شي زاجا نصر الله الله امداد راغله خونو راځو دي خدا سره کې راغلی کنه سخل ورته مولانا صاحب شوی نه ده مناظره دا مباحثه کیږي خو له وجه د تحقق الوجودنا وجود محقق په بنا باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تور اخبار نقل کړه چې دا وای نو چوټی شو او اشکال نشته اوس چې نورې کوم خبرې دي او چې کوم علما وای ان اوس دغه علماء دیوبند د کتابونو نه تاسو یو اول بازار چې مناظره شوې ده سوال دا دی آدم علیہ السلام او د موسی علیہ السلام په منځ کې ډېر زیاته زمانہ و نو مناظره څنګه وشوه نو بیا علماء کرام فرمایي حضرت آدم علیہ السلام ژوندې کړي شو آدم علیہ السلام ژوندې کړي شو او دې په روح کې بدن واچول شو او دغه نه بعد چې د موسی او د آدم سے مناظره وشوه عمدۃ القاری لیکلی دي او حدیث ته عمر نقل کړی دی چې موسی علیہ السلام چې یا الله هغه سره ما توخیا چې زه ورته یو څو خبرې وکم چې چا په وجه سره موږ جنت نه راوتیو نو الله آدم علیہ السلام کی روح واچو او بیا دغه مناظره وشوه عمدۃ القاری لیکلی دي د علماء دیوبند په کتابونو کې دي د نقطې باندې پوښوي لکه روح نو په بدن د آدم کې روح پکې واچو او مناظره کرا وخت روح بدن کې ونه دیم قول دا دی چې دا مناظره شوی دا خدا منامی دا منامی مناظره دا خو چې افسوس ده چې پورا وي افسوس ده چې پورا وي ابګه حضرت علی سے تر یو ځای موږ کړی و شو کنه او تاسو یو جمعه سره ورته تلې ومه خو بیا موږ نه رسو موږ ځاسې روان یو ځای ته بیا غیر چې ما ګډ ورشو نو چې کاش دا خوب پورا وي او ما حضرت علی سره دغه څه قتل ما دا وګوره څومره زمانه تیر شو د دې کې اوسم د نیمه سپینه نیمه توره ګیره پرګه ونه و زه خو کنه دا الله سوکالو شو دې دا ګیره نه سپینه شي او ګوره دا څومره شجاع او بہادر وای خلک به یې در ادم دنګم نه دي ادم بدنم غټ نه دي زه اوس خوب کې ګورم خبره کوم نالکه دا په خوب کې مناظره شوی و نو خوب کې ارواح موسی او آدم یو ځای شو او چې مام دیګه خوب لیدل دا کمال نه دی
کمال نشو بیا کنه. دریم قول دا دی چې د عالم برزخ کې شی و کله چې ارواح خپل منځ کې یو بل سره مخامخ شو په برزخ کې نو مناظره وشو او دې کې اشکال نشته د مرګ وروسته د ټول ارواح مسلمان یو ځای کېږي با مناظره وکړو باسونه وکړو الله دې موږ اول جنت ته بوزي بیا وګورو خیر ورته تیشوا سلوه خبردار چې دا په شب معراج کې شوی دا نبی علیہ السلام سره چې کړي ملاقاتونه د ارواح هم بیا کېدل د دې ارواح یو ځای شو نو مباحثه مناظره شروع شو دیوته انت ادم الذی دا بابا ادم چې بوټه دی خوړه موږ د مصیبتونو کې اخته کړو ته هغه وته تاغه موسی چې تورات الله درکړو او خبر زره کړی وکم وجدت تورات کې تعالی لسلی چې تورات زما د پیدای نو 100 کال مخکې لیکل شو 500 کال مخکې فیاتلومونی علامه كتب الله علیا تمام ملامت کې په یو داسې سیز باندې چې په تقدیر کې ماته لیکل شو دا مناظره خوشوال تو شو اوس لیکنه بناره تاسو خو څه کې راځي دا مناظره خپل تو شو زار څنګه چوا شو اوس سوال دا دی چې حضرت آدم دا ډېر ګران زیری حضرت آدم په عقل د شجر باندې نوشته تقدیر نه استدلال کړي چې ته په ما په یو داسې خبره ملامت کوي چې هغه مال په قسمت کې رب لیکلو نو ما به لیک نه څنګه ځان بچ کوم آدم سے خو نوشته تقدیر پیش کړه په عقل د شجر باندې اوس سوال دا دی چې دا نوشته تقدیر زه ته پیش کولی شو په خپل عمل وکړه چې اوسره غلا وکي زنا وکي معاذ الله اته ته چې ولې زنا کړی دا اته چې په تقدیر کې لیکلو ما وسکو دا ته پیش کولی شي زه پیش کولی شم حالانکه اجماعي مسله ده چې په عمل د بد باندې نوشته تقدیر به طور استدلال نشي پیش کوله ځکه چې دا خو ته مجبوري ما خو نه لیکنه تعالی خو رب اختیار ورکړو او د تقدیر معنی خو تاسو یاد وکړه یو زما معنی ده یو تاسو معنی ده زما معنی چې یاد کینو تقدیر نو ان شاء الله کتاب اشکال دي اخبار د علم د باری تعالی متعلق بافعال العباد بس اخبار د علم د باری تعالی المتعلق باحوال العباد بس الله ته پته وا چې دا سحر ګل با سکی دل ما اختیار ورکړ دې په ترک د فعل او په اتیان د فعل اوس به دې ترک غالب ساتي او کې اتیان به غالب ساتي الله تعالی پته و دې هغه تصرف د اختیاري نو الله وکړ معنی دا نه چې ټیم ټیبل چې هغه اوس مخکې کې دې رسو کې دې نشي اخبار د علم د باری تعالی چې متعلق دې په احوال د عباد باندې مثلا شو اوس ته په تقدیر استدلال کولې شي کې نشي کولای وایا نشي کولای ته نشي کولای بابا نو آدم علیہ السلام چې کړته خدای نه صحیح کنه وځګنه آدم علیہ السلام له نسيان راغلو تانو په نه نشه نو اول ناس نشګنه ته ودې په شو به داګه جوابونه دي ډیر مزیدار آدم علیہ السلام چې نوشته تقدیر پیش کړی دا خو جواب غرض استدلال په عمل نه دی بلکې مقصد تسلی موسی علیہ السلام او دغه قوم ته را چې چونکه دا مشقت چي دا زما د وجنه خو تاسو راغې زه دنیا ته را کوشم خو بچو بغیر صبر نو خو نه کی کنه بس مقصد آدم تسلی دا موسی علیہ السلام ته په برداشت مصیبتونو او مشکلاتو باندې واس
دویم جواب دار دی نوشته تقدیر ابراهیم آدم علیہ السلام څخه پیش کړه چې دا مقام د اعتراض نو دا مقام او زمان د اعتراض نو ولی یو د دار التکلیف او یو د دار الجزاء. دار التکلیف چې انسان مکلفی پای کې او امر نه باندې ها دنیا دا او دار الجزاء په عالم برزخ او آخرت دی. آدم علیہ السلام یې نیک بخته ته د دار التکلیف خبره ماته اوس دلته په دار الجزاء کې کوي. دا زه محل د اعتراض نه دی چې دا دار التکلیف نما پاره کې د اعمالو زیادت کو یا نور څه دا خو دار التکلیف دینا د ته د دار التکلیف خبرې په دار الجزاء کې کوي. دا محل دغه نه دی. اوس کې ته ماته وای نو سوا د حجالت نه بل څه نشته دی. اسما شرمای نو خو خبره نشته دی. مثلا شو سره خبر ستاسو حاصل کړي دا آدم علیہ السلام کی اکل شجر کرے ہو مگر اللہ میں ربان ورته سکرو معاف کرو انو چې توبه واسي نو اتاب من الذنب کما الله مقصد دا شو چې نیک بخته هغه هر څه چې وشو معفوم شو او دغه نرسو ذکر کول خدا سي شو لکه چې ته په تقدیر باندې اعتراض کړې مثلا شو تو صحیح شو نو آدم غالب شو په مساوره به غالب شو. خسته خبره یو محدث لیکلی دا چې آدم پلارو موسی زویو او پلار په خامخه په زوی غالب کیږي نو پلار شو یا موسی غلی شو د خپل د پلار احترام دی وجنا د فاج آدم موسی شو. چلو سورۃ الانبیاء دا سورۃ انبیاء پای کې ذکر د انبیاء کرامو دی. جی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا انظر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق سمعت عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال بني اسرائيل والكهف ومريم سورۃ بنی اسرائیل سورۃ کاف مریم او طه او انبیاء چری هن من اتاق الاولی دادی دغه عمده ورمبو سورۃونو نا وهن من تلادی او دادی زما د اولیاء داشتونه دی وهن من تلادی وقال قد جزازن مانا دا قطعهن ټوکړي ټوکړي کړي. وقال حسن فی فلکن فاغا گول دائره کې یسبحونا یدورونا چکر لګي او فلک چکم دی دا دی دایری ته وي د ځمکې اسمان په منځ کې دا موج چي دی دته وي. ا مثلو فلکۃ المغزل دا پشان د هغه دایری د سرخې دی سرخه پیژنې ا کرکړې چې پکې دا چولې دا دغه یې کنه دغه چې پکې چولې دې خام یو لرګي دې خام لرګي آی په منځ کې سرخه چولې پای ته سوې مونږی وای مونږه تاسو یاد دا دغه شو دې په منځ کې سرخه د زیره دي کنه زه بیا مګاډه کولا ګورم پوښښ کنه په اردو کې ورته چرخه کا تکلا وای تکلا اردو کې ورته تکلا وای د سرخه چې د کم سیز په منځ کې چولې را چولې پاتہ شو کنه دوه تاسو لرګي کنه یاره سرخه چې تاسو وکړتې یو تاسو کته تاسو بیا دې خوا تاسو او په منځ کې سرخه چولې یا سرخه بیا د ذکر راځي لکه د کوی دا سرخه چې دا د بوتانو منځ کې ذکر دی راځي. جی وقال ابن عباس نفشت غنم القوم مراد رعات اسره دي یصحبون په معنی یمنعون انا کړه شي ولا هم منا یصحبون ان دوی زمنګ طرف نه منع کړه شي دي. یعنی امت په معنی دین زر باندې واشابه اکرموی حسب نمراد خطب حسب جانم اے خطب جانم لرگی بالحبشیت حبشی لغت کی لرگو تا حسب ہوئی. غیر اکرمن احسو معنی کی توقعوه
چې دوی توقع وکړه داغي سمانا تحسود حس نه دی ویل ده یعنی توقع وکړه داغي د واقع کېدو یقین راغی دا احسسو چې د احسس تنه دی احسس ته یو شی چې ته په سترګو وګورې خامدین مړه حامدین غرجدون کې مړه پراته حسید معنی مستاصل حسیدن مستاصل ریبل شوی یقو الواحد والاثنين حسید اطلاق واحد اثنين په جمع ټول باندې راځي لا یستحسرون لا یعیونا ستړي کیږي نه د عیا نه ده ومنو حسیر ستړي والے وحسرت بعیری او ستړي مې کې اوخ خپل حسیر ستړي ته وي عرب بچ کړه اوخ استعمال کوي حسرت بعیری اوخ مې ستړي کا عمیق معنی ډنګ بعید لیکن سورت انبیاء کې عمیق ناراضي دا د سورت حج نه ده فی فجن عمیق کنا دا د التن عمیق دغه معنی ناغسته ده نکسو روسم سم ٹھیک ده کنا دلته نکسو روسم ده دلته نکسو د اخرت ده کو نکسو ده قران کې او معنا ردو یعنی ځان ته واپس کړو صنعت لبوسن جوړخ د زغرو ادرو تقطو امرم قطکرزی خپل کارونه یعنی اختلاف کو قطع امرهم یعنی دین کی اختلاف کو الحسیس والحس والجرس والهمس واحد حسیس د احساسنا حس معلومول جرس همس کشکش واحد معنی د ټولو یودا چغسی شه دی وهو من الصوت الخفي حسیس حس جرس همس الصوت الخفي ته وی هلکا आवाज کشاره اذناکا ما منا من شهید قران کې سورۃ انبیاء کې اذناکا نشته ده دا د حامیم سیدی آیت ده اذناکا عالمناک په معنی سره او د سورۃ حامیم سیدی آیت ولې راوړه اذنتکم په سورۃ انبیاء کې راځي فقل اذنتکم علی سواء نو اذنتکم په مناسبت سره اذناک د حامیم شورا آیت راوړه اذنتکم کله وی اذا علمته کله چې یو سړی ته خبر کې فانت وهو علی سواء چې ته خبرون کې وهو او خبر کړی شوی علی سواء برابر یې په علم کې داسې برابر لم تقدر چې تا د غدر او خیانت نه کړی دا په کتاب کې لم تعذر دی چې تاسو کتاب کې لم در دی تاسو کتاب کې در دی مخکې چې تاسو کړی چې تاسو نه ایتو فهمون چې پوه کړی شي تاسو ارتضا په باندې رضیه سره پسند کړي ولیکن ارتضا خوشګانه من ارتضا امر رسول نه دلته دا عمر ته رسول مزمل می ہوئے هغه ته مړه 25 نمبر آیت ته کنه غته اجي التماثيل بوتان الاسنام السجل الصحيفه سجل الكتاب ال الكتب چیم باب تفسیر قولی تعالی کما بدأنا اول خلق څنګه چې موږ اول پیدا کړی ہے کما بدأنا لګ څنګه چې موږ ابتدا کړی د تاسو اول خلقین د اول پیدائش نوې دغه څه پیدا کوو جی وفي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن نعمان شيخ من النخعي من شيخ من النخعي دا یو عالم د نخعي قبیلینا دا نخع نوم د قبیله دی او د دې شیخ من النخع د دې نوم جسر ابن عمر او دې ته شیخ من النخع ذکوي چې نخان القوم فاسلم د خپل قوم پرې خو په کوفه کې او مسلمان شو دې ته شیخ من النخع ذکوي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكم محشورون الى الله عز وجل عراة غرلا عراة بربن
او اورلن یا غرلن ناسونتا کما بدان لکه مونږ پیدا کړو تاسو اول خلق په پیدائش نعيد تاسو به دوباره پیدا کوم وعدن علینا دا وعده موږ باندې ان كنا فاعلین دا څه کوونکو ثم ان اول من یکسا یوم القیامه اول هغه څوک چې پټ پکړ شي جامه ورته واغوسي شي پر ورځ قیامت ابراهیم صاحب وي او دې باندې موږ خبر او کړه چې اول دې پر بند کړ شو په دنیا کې الله دې دین په خاطر په تور اعزاز بولا اعلی جامع ورګي الا خبردار انه شان خبردار دی یو جاو برجال من امتی رابو استشی س کسان زما د امتنا فیؤخذ بهم ذات الشمال نو وبني ولشدوی غارت بوکره شدوی په طرف د کس جهنم دی فیؤخذ بهم غارت بوکره شدوی په ذات الشمال جهنم تا فاقول زبیم یا ربی اے الله اصحابی اصحابی فیقال ابلش لا تدری تنه خبر ما د سبادکا چې سشه دوی پیدا کړی تا نه رستو فاقول زبیم کما قال عبد الصالح لکه عبد الصالح ویلو وكنت ابن عيسى السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم شهيدا فيقال ان هؤلاء تتجوغنا ان هؤلاء دا قوم چې الله بوي لم يزالوا مرتدين همیشه دوی مرتد کیدون کی مرتد یعنی واپس کیدون کی دین نا علاقابم پپند خپلو اوس فارقتم کړ چې ته جدا شې ٹھیک شو ګوره دا ځای لګران دی ښا هر یو ځای ګران دی خو سره په خبره کې جو ګران دی جنہ کې آسان دی ګوره شیعو دې ځنه استدلال کوي چې صحابه د حضرت نرس مرتد شو او ځکه د ظاهر حدیث ته وایي چې نبی رسول الله پر ورځ قیامت چې اصحابي یا اصحابي دغه اصحابي زما صحابه دي زما صحابه دي الله بوتي نکلا تدریمات زبادکا ولی لم يزالوا مرتدين على عقابهم مفارقتهم کله چې ته تلار دي مرتد شو شیوی ټول صحابه مرتد شو سوا د اهل بیتنا یو څو کسان نور معاذ الله سره معاذ الله الکا صحابه کرام دغه د ایمان خوشخبری الله او د استحکام الى یوم القیامه كتب الله لاغلبن انا ورسولی ولائک كتب فی قلوبهم الايمان رضی الله عنهم ورضوا عن الله فیصله کړی وی او دغه د ایمان شهادتونه الله ور کړی دي مراد د اصحابین هغه خلک دي چې کوم د حضرت د وفات نه فورا رسو مرتد شو چا مسلمه الکذاب منکر دي یا وکفر من کفر من العرب چې منکرین زکات هغه ته مراد دي او دغه نه رسو من بعدهم الى یوم القیامه او ځکه چې دی حدیث کې اصحابي راغی او مخکې رجالون راغی چې رجالون راغی د اصحاب نه مراد هغه اصحاب عرفي دي حقيقي مراد نه دي لکه قران و ما صاحبكم بمجد استاد صاحب مجنون نه دي ټول نبی زمو صحابي دي څه ما صاحب مجنون مرګره دا نفس مرګرتیا دا او مرګرتیا انساني مرګرتیا دا مرګرتیا په اعتبار د رهاشي ارضی دا جمع صاحب کے مجنون بخلا سورۃ الحج کو به حج ان شاء الله وای سام ما خلاصوا وقال ابن عيينة المخبتين المطمئنين مخبتين په معنی مطمئن اطمینان سره دی ها قال ابن عباس في امنيته اذا حدث سمن القا فی امنیتی دی او توجی کید ابو عبیده خوندور نه دا القا فی امنیتی اچول شیطان فی امنیتی په ارزو د پیغمبر اذا حدث کله چې دی به بیان کو نو القى الشیطان فی حدیثه شیطان به دی په خبرو کې وسوسه واچولې نو فیبتر الله ما یلقي الشیطان نو پس باطل کړ الله هغه خبرې چې شیطان ورزولې وي ويحكم آیاته الله د خلق په زونو کې خپل آیات محکم کړل بس ويقال امنيته اي قراءه المستل الا امانيه سوره بقره اشاره ده چې يقرؤون ولا يكتبون امانی معنی دا ده چې دوی کتاب لولي لیکي کولولینا اوس دین معلومه شو دی تحقیق نه چې کله پیغمبر خبرې کولې د پیغمبر په خبرو کې شیطان د ځان نه خبرې ورمنډلې
بیا الله د شیطانی خبرو ازاله وکړه او د رحمانی خبرو استحقاق وکړه بیا دې معنی باندې خلقو د تلق الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى عقیده جوړ کړه چې پیغمبر په کلام کې پیغمبر په جبی باندې یا د پیغمبر په لهجه باندې یا د پیغمبر په आवाज باندې شیطان چې کچن شفاعتهن لتر لیکن دا معنی غلطی دی دا روایت ٹھیک نه دی بالکل ضعیف دی وضعوا الزنادقه دی پوښګنا او محققین په نسبت باندې بالکل باطل دی زموږ د استادانو ترجمه ده فی امنیتی فی اسماء امنیتی فی قلوب السامعین نو معنا موږ دا کو ابن عباس فی امنیتی اذا حدث کله چې پیغمبر بیان کو اوس معنا کوم القى الشیطان وسوسی اچول شیطان په زړونو د اوریدونکو کې فی حدیثی په اسناد بیان د پیغمبر تیشو وسوسی به اچول شیطان په زړونو د اوریدونکو کې په دوران بیان د پیغمبر چې ګور دې خل نه وي دا غلط وي دا ټیک نه دی دا ټیک نه دی دا وسوسی بیا به دا وسوسی الله به د مؤمنینو د زړونو وښکلی او خپل آیات محکمه په ځکه کې کېنو اشکال ختم دی جنو مشید بالقصد مشیده ده قرآن کی خام مشیدون مشیده ده و دلتا یو قرأت مشیدون ده او مشید معنی بالقصد ده مشیده پچونه سرا قصد چونی تاوی آخر اخلاص کی یستون معنی یفروتونا زیادے کی من السطوتی ده حملینا قال یقال یستونا یبتشونا یستون مانا حمله کی یعنی یبتشون لا سچي الهم هدو په معنی الهم شو خوده شوی دي تا یعنی په ځکه دی القا شوی دا قال ابن عباس بحبل الى سقف البيت ګور بسبب الى السماء ثم ليقطع هل يذبن كيد ما يغيظ معنی کوي سبب من مراد حبلن پڑے او الى سقف البيت چت کورتا سمرا دي کان ثم څنګه قرآن مجید آیات فليقطع بسبب الى السماء فليمدد بسبب الى السماء فليمدد بسبب معنی شو حبل الى السماء راشه سقف البيت ادا په سلور مانو کې یو معنی زمونږه چې خامخره پیغمبر بیان او مدد الله ستا برداشت نباری پڑے واچو دی چت تا هغه چت پڑے مړې ته واچو او زنګي غپی چې مراد پوره شي چې لا اخري تورسه چلو ماخیدا او ګوره بخرت نشکر شي قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابو صالح عن ابي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامه يقول الله تعالى يوم القيامه الله فرض قامت يا ادم عليه السلام يقول ادم بو لبيك ربنا جي حاضر الله وصادق اصحاب دربار ولار فينادي بصوت الله आवाज کې دې ته یو صوت ما يليق بشانه تعالی بیا امام بخاری ورسو ذکر کوي الله لره سوچ شته لکه دا سوچ ان الله یامرک الله تعالی حکم کی ان تخرج من ذریتک باسن جو باست خپل اولاد نه باسن یو جثه یو ډلا ال النار اورتا یہ د خپل د اولاد نه یو ډلا را بار کا جهنم ته وغورځا قال یا رب یوما باس النار ان یادکا سمره مقدار به د جهنميانو جانم تو غرزو نو سمره غرزو ما قال من كل 1000 دهار زرنا بس اوس د حضرت نه من كل 1000 هغه مقدار صراحتا اونرسل دیتا نو دې اورا وضو ګمان کوم 999 نا سوا یو کمسل باټاریش نا سوا اور یو کم سل یو روپے کم زر شو یو کس کم زر کسان شو نمانے دا شو چې پورے انسانیت کی جنتیان په زور کې به یوي
او یو کم ضرب دوزخیان الله ته موږ ساتي فحين اذن چې کله دا خبر واري په دغه وخت تزول حامل حملها کې به دي حامل خپل حمل بچي ويشيب الولد او بوډا بشي ماشوم کم چې دنیا کې پیدا شو او بیا مړ شو په بچپن کې هند المفسرین او څوک وای چې يشيب الولد نفس کناده سندا شدت الامر ندا وترناز سکارا او ګوره به خلق په نشه کې امام به سکارا حالانکه نبی دی حقیقتا نشه کې ولكن عذاب الله شدید فشق ذلك الناس دا خبر په خلق ډیر ګرانه شو حتا تغیرت وجوههم ترتیب پر چې صحابه مخونو کې خو پیدا شو فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبی اسلام من یاجوج و ماجوج 999 یاجوجان نبا ایک یعنی سمان نه سوا یو کم سلبی ومنکم واحد تاز نبی یوی له خوشاله شو یاجوج و ماجوج با 999 او ایک بتاسو ونه چې معنا تاسو کې به یو سره جهنم ته ځي او هغه کې به 999 جهنم ته ځي الله ثم انتم في الناس كشارة سودا بیا تاسو مثال په خلقو کې داسي كشارة سودا په شان دغه وخت تور فی جنب الثور الابيض هغه تشي د هغه غوي سپین کې لکه سپین غوي سرمنی او پای کې یو توري ومانه تاسو مثال په قلت ته جهنميانو کې بدمري او کشارت البيضاء فی جانب الثور الاسود یا پشان دغه تور پشان دغه وخت سپین په طرف د هغه سرمنی د ساوري تور که تور ساوري کې چې یو وختوي نو بس سپینا فکبرنا ٹھیک شو کنه فکبرنا من خوشاله شو شکر چې من کمی په جهنم کې وقال ابو اسامه عن الاعمش ترى الناس سكارى وما وإني لارجو ازو امیدکم چان تکونو ربع الجنه امیدکم چې تاسو به سلورو مې سره جنتیانو دریسی نور امتو نبی په جنت کې یو استاسو فکبرنا خوشاله شو ثم قال ثلث الجنه تاسو بدرې مې سا ثلث الجنه دوی سي جنتیان فکبرنا ثم قال شطر الجنه تاسو شطر یې وای اولوی چې دوی سیاغه او یو تاسو بیا خوشاله شو بیا نیم په نیمه مړ نیم چاله زمونږ دې نیم به ټول امت یاد وي خوشي نو فکبرنا خوشالي شو کنه الحمدلله قال ابو اسامه عن الاعمش ترى الناس سكارى وما سكارى قال من كل 1999 وقال جرير وعيسى بن يونس وابو معاويه سكرى وما هم بسكرى دبل قراتها اشرا وفي قراتها اشرا سكرى فترى الناس سكرى وما هم بسكرى منګه ګوري کیو سنستاسو خبره ده یو قاری سے و تلاوت وکاو درخواستی بابا او دا خط علماء راغلو بیان دي پاره سورته حج وی انو بس ناشنا قرات من کله چتا اوریدنو وترنا سکارا سکری سکرو دا قرات نه وی موږ کا کړو قران ټول خراب جامو کې د دومره مليانو ته سنوي وای اخال دې وځه کنه الدم یو قرات ته خاصه کرا شابه کنه حرف باندې شک ته زما کې شابه اطرفناهم دا دې ځکه نشته ورپسې اطرفناهم وسعناهم اطرفنا معنا توسید مال او دولت ته چې موږ اطرفنا وسعناهم ډیر مالونه او دولتونه ول ورکړو عن ابي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قالوا من الناس من عبد الله لا حرف اس تفصیل کی په شک کې کان رجل يقدم المدینه یو سره په مدینه ته براغه فین ولدت امراتو غلاما کچره رابړ د دې خدي الک وانتجت خیله
او لنګه بشو اسپد دی په بچی سره نو وی بهذا دین صالح او د قتل سم دین دی وای وشو کنه وای لم تلت امراتو چې چر خدا باندې دغه سي الک بیرانړ ولم سره تنتج خیلو اور لنګه بنشو اسپد دی بهذا دین سوء دا بیکار دین دی پدې کې همغه سخره زونه قتل مخکې دا مطلب دا چې ایمان د دنیا نه پاره شابه ابي ذر كان يقسم قسم به خورو یا يقسم قسم به خورو فيها پدې کې چې نازلات دا تازه خصمان اختصم فی ربهم چه ده نزلت فی خمزتا دا نازل شوی ده په بعد حمزه سیب و صاحبه او د دې دو مرګری چې علی سیب رضی الله تعالی عنہ ده او دا نګرس روایت کې را روان دي هغه عبیده سیب ده دا دې مرګریو او مقابل کې عتبہ او صاحبه عتبہ مشرک و صاحبه او دغه مرګری لکه عتبہ ابن ربیعہ او عتبہ ابن ولید او شیبہ نو معنا دا صحابه او د کافر په بار کې راغل دي دا مغازی کې ویل شابه یوم برزو یعنی برزو معنا بدر دی دا دلته نه راغله خان سورۃ حج کې نشته انا علی سے وی زب اول اغا چانه ما یلسو بین ید الرحمن چې ناس بین په زنګون باندې د رحمان میز کې للخصومت یوم القیامت لپاره طلب د انصاف پر د قیامت جی قال هم الذين بارزوا يوم بدر داخل کچھ مخامخ شو یو بسر په بدر کې علی یو وحمزه دوا وعبیدتو درې دا مسلمانانو وشیبه ابن ربیعه وعتبه ابن ربیعه والولید ابن عتبه دا مشرکان درګانو مخکې دا زون کرامت ان شاء الله په 2 منټو کې مون خلاص شوه وای سبع طرات هو اسماننا لا سابقون جنت ته پر مخکې کیدون کی سبقت لهم السعادت الله ترضی ته نیک بختی مخکې شو قلوب وجرتن خائفین یریدون کی ابن عباس حیات اس میں فعل دے فمان دا بعودا بعیدن حیات لره دا فاسأل العادین تپوس کر شمار کون کنا دا فرشتی دی الملائکہ فإنهم عن الصراط لناکبون اے لعادلون اوردون کی دی کالہون وهم فیا کالہون عابسون بدشکل و بدرنگی دی من سلالتن الولدو عبادت کی تقدیم تاخیر دے الولد مبتدا مؤخر دا او سلاله خبر مقدم دے الولد من سلالت ولد پیدا کیږي دغه راخکل شوی سیزنا سلاله چکم دے کنا راخکل توي لکه فصلی سیادی من سیادی کی تنسلی اب مبارک کتاب کو تاسو ویلی دیکھو کنا من سلالت الولد من سلالت بچے پیدا کی د راخکلی شوی سیزنا والنطفه السلاله اگر نطفه سلاله دا کرا دا سلاله چې کله وځي خو پورا بدن پېنه چور شي کنه الى اخره والجنه والجنون واحده ما بصائكم من جنه او جن او جنون معنی یو د لیوتو غصه معنی ثبت زګت وي عمر تفا من الماء عن الماء هغه شی چې په بو باندې چتوي وما لا ينتهو بي او دغه نه پیدا نه غسته کی یو ملت کې څه مون خلاص لازم کرامت ایو صاحب په 15 منټ کې مسلم او بیزاوی ویلا یک منه زما کرامت کې نه